أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورة بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 29 آیات نمبر 231 د یو آیات نه هغه به ویل کېږي او دې سره به انشاءالله العزیز دا رکوع چې نه هغه هم اختتام ته رسي. دې نه مخکې نه هغه د طلاق سلسله جاري وه. الله جل جلاله فرمایل که چېرته تاسو دریم طلاق ورکړو نو دریم طلاق نه وروسته بیا تاسو ته چې نو د دغې ښځې سره د اوسېدلو هېڅ ګنجایز نشته تر څو پورې چې بیا دې ښځې بل ځای واده نه وي کړی او د واده نه وروسته ورته بیا هغې سړي طلاق باین یا طلاق مغلظه نه وي ورکړی عدت یې نه وي تېر شوی نو د هغې پورې دا بیا ستاسو په نکاح کې نشي راتلی. اوس دلته الله جل جلاله فرمایي وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن کله چې تاسو طلاق ورکړئ ښځو لره او بیا د هغوی چې نه نو هغه خپلې نیټې ته ورسي یعنی عدت چې کومه زمانه یې د هغه اختتام ته نږدې شي فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف نو تاسو به د هغوی په ښې طریقې سره آزاد کړئ او یې ځان سره چې دی نو هغه وساتئ. نو مونږ مخکې ویلو چې اصل طلاق سنت چې دی نو هغه طلاق رجعي دی چې هغه یو طلاق او یا چې نو دوه طلاق واقع کېږي. بیا د هغې مونږ تعریف کړو چې احسن او حسن دا دواړه قسم چې دی نو هغه طلاقونه دي. نو اوس طلاق رجعي کې چې نو هغه دی چې کله دغه بیا نیټې ته نږدې کېږي عدت یې لا نه پوره شوی او دا سړی ورته رجوع وکړي نو دا ښځه بیا د سره پاتې کېدی شي. نو دې آیت کې گویا الله جل جلاله د مشرکانو چې نو هغه د یو ظالمانه طریقې تردید کوي. د هغوی چې نو د ظلم طریقه به دا وله چې ښځې له به یې طلاق ورکړو نو چې کله به یې طلاق ورکړو د هغې عدت به پوره کېدو نو ده به د دغې عدت ته د ختمېدلو په وخت کې بیا به یې هغې ته رجوع وکړله. چې کله به یې رجوع وکړه هغه به یې بیا ځان سره وساتله بیا به یې داسې طلاق نو دوی به دا طلاق نه شمارلو. کله چې دین اسلام رالو شریعت رالو نو شریعت دی نو هغه دا خبره دین اسلام وکړله چې طلاق ته یو ورکړو یو واقع شو او ستا سره دوه پاتې شول. دویم طلاق رجعي دې ورکړو نو دوه طلاقونه ستا د حق نه چې نو هغه لاړل اوس د سره یو پاتې شو. دریم طلاق چې ورکړو نو بیا په هغې کې رجعت مجت نشته بس دا بیا خبره ختمه شوله. نو یو شریعت د دغې طریقې چې نو هغه رد وکړلو او دویم چې نو الله جل جلاله وایي فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف کتی ځان سره ساتي او تو په خپل د فعل باندې خپل باندې کار باندې خپېمانه شوې دا ښځه په خپل کار باندې خپېمانه شوي او تاسو د الله جل جلاله چې نو هغه قانون او دستور منلو ته جوړ پس له دې نه د یو بل حقوق ادا کولو ته جوړ په معروف طریقې سره چې نو پاتې کېدی شي نو بیا دغه ښځه ځان سره وساته رجوع ورته بیا وکړه. خو که چېرته معروف طریقې سره نشئ پاتې کېدی او د یو بل حقوق نشئ ادا کولی او سبا دپاره بیا چې نو دغه مسله جوړېږي نو بیا الله وی او سرحوهن بمعروف بیا په ښکلې طریقې سره چې نو رخصته کړه. اوس دغه ښکلې طریقې سره چې نو هغه رخصتول څه دي نو که خیال مو کړی مونږ په اولنۍ سپاره کې مخکې ویلو چې کله تاسو د هغه ښځې ازادوئ ومتعوهن نو تاسو دوی له متعه ورکوئ. متعه معنی دا وه چې دوی له جوړه جامې والی د دوی چې کم کالې دي دغه کالې وله ټول ورکوي. پرونی په سبق کې نو هغه درس کې تېر شوي ول که نه پرونی و کابل ورځنی و نو په هغې کې الله جل جلاله پرونی کې هغې درس کې تر ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموهن شیئا چې تاسو وله دا څه ورکړي د دغې د واپس مطالبه چې نو هغه مه کوئ. او که چېرته دا ستاسو په نکاح کې راغلی واده نه یې شوی خلوت نه یې شوی
نو بیا د دې چې کم نصف مہر کیږي جو هغه نیم مہر چې نو هغه ولور کی نو په خپل او په خې طریقې سره چې نو هغه رخصت کوي یعنی دین اسلام زمونږ په هغه ځای کې چې کم شی د سبب د فساد جوړېدلو چې هغه طلاق نه چې په هغې باندې بعضې وخت کې د دوو خاندانونو په منځ کې ډېر لوی چې نو انتشار جوړېږي الله جل جلاله په هغه ځای کې هم داسې احکامات ذکر کړل چې دغه انتشار چې نو هغه په محبت او الفت بدل شي نو ځکه الله وی فامسکهن بمعروف یا په خې طریقې سره وساتئ او سرحهن بمعروف او یا پوره مہر پوره حق چې نو هغه ولور کوي اضافي ولم سور کا په خپلې طریقې سره چې نو هغه رخصت کوي ولا تمسکهن ضرارا الله وی ګوره د ضرر ته پاره به چې نو هغه به نه ساتي و ضرار سره نو ضرار ضرر دا دی چې دوی دغه ښځې ته واپس رجعت وکړي او د رجوع کولو نه وروستو بیا دغه ښځه ځان سره چې نو هغه وساتي بیا د هغې حق چې نو هغه نه ادا کړي د حق نه ادا کولو سره نور چې نو ظلم او ستم چې نو هغه پې کوي دا تا ځان سره معلقه کړله ځوړنده دې کړله نه یې په خپله حق ادا کړي نه ورته طلاق ورکړي چې طلاق ورته میلاو شي عدت یې تېر شي او ځان له بل ځای چې نو کور آباد کړي نو ځکه الله ومې ولا تمسکهن نو هغه ضرارا تاسو د ضرر د پاره چې نو هغه به نه پاتې کوئ لتعتدوا د پاره د دې چې تاسو د حد نه اوځئ سختي وکړئ یعنی حد نه تجاوز ورسره وکړئ داسې معنی کوئ که ومړ کړو نو الله وی ومن یفعل ذلک فقط ظلم نفسه چا چې دا کار وکړو دې سړی په خپل ځان ظلم وکړو ځواني د ظلم بدل انسان ته په هر صورت باندې چې نو هغه میلاویږي مخکې څو کرته موږ دغه حدیث مبارکه ویلی دی چې چا چې نو هغه ظلم وکړلو ببل باندې چې نو ظالم جوړ شو دی به په خپله مظلوم چې نو هغه جوړیږي د الله د پیغمبر فرمان مبارک دی چا چې ظلم وکړلو ظالم و دی به چې څو پورې مظلوم نه جوړ شي هغې پورې به الله پاک دی له مرګ نه راولي یا به توبه استغفار کوي دغه حق تلافي چې نه هغه به کوي او که دغه توبه استغفار ونه کړو حق تلافي ونه کړه بیا به وله هغې پورې مرګ نه راځي چې څو پورې دی مظلوم نه جوړ شي نو یو خو د ظلم اکثر چې نو بدل هغه په دنیا کې هم خیږي نو ځکه الله وایي فقط ظلم نفسه دی خو په بل باندې ګوري چې دا زه په بل ظلم کوم دغه ظلم دی په ځان باندې په خپله کوي او دویمه وجه دویم الله وایي فقط ظلم نفسه ظلم حدیث مبارکه کې راځي الظلم ظلمات یوم القیامه د ظلم دا به چې نو سخت تیاری وي په ورځ د قیامت باندې یعنی د دنه به د دې ظلم په باره کې په ورځ د قیامت چې نو باقاعده تپوس کېږي دنه به بدل انتقام چې دی نو هغه اخیستلی کېږي نو دا د سړی د بني آدم د ارضي طور باندې دی خو چې ما په بل ظلم وکړو خو دا د په ځان باندې ظلم وکړو چې همیشه همیشه لپاره د الله پاک د عذاب چې نو مستحق جوړیږي ولا تتخذوا آیات الله هزوا او دې آیات کې الله پاک بل حکم ذکر کو تاسو زما آیاتونه چې نو هغه په ټوغو سره منیسئ حضرات مفسرین چې نو هغه دوه توجیهات کړي دي یو توجیه دا کړل ولا تتخذوا آیات هزوا یعنی طلاق متعلق د نکاح متعلق د دې متعلق چې کم حکمونه راغلي دي کم شرایط راغلي دي کم قواعد او ضوابط راغلي دي د دغه موافق چې نو هغه تاسو کوئ اوس که یو سړی نکاح کوي او دې نو یا طلاق ورکوي او دې د الله رب العزت نو هغه د حکمونو د حضور علیه الصلاۃ والسلام د طریقو د هغه شرایطو خیال نه ساتي دا د الله د حکم سره نو هغه ټوغې کول دي د الله د پیغمبر نو هغه د طریقې سره ټوغې کول دي نو ځکه الله جل جلاله فرمایل ولا تتخذوا آیات الله هزوا د الله آیاتونه نو هغه په ټوغو سره منیسئ او دویم تفسیر حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ نو هغه کړی دی حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمای ولا تتخذوا آیات الله هزوا وې د تفسیر دا نه چې تاسو د الله آیاتونه چې نو هغه سره ټوغې مکوئ یعنی طلاق د تاسو په ټوغه اور کوئ نکاح د تاسو په ټوغه باندې چې نو هغه مکوئ ځکه حدیث مبارکه کې راځي ثلاث دریش زنه داسې دی جدهن جد وهزلهن جد دا غیر رشتیا چې نو هغه هم رشتیا دي دا غیر چې نو غب مزاح دای هم رشتیا دي الله پیغمبر فرمان دی دریش زونه داسې دي چې دا غیر رشتیا هم رشتیا دي او دا غیر مزاق چې دی نو هغه هم رشتیا دي نو دغه حدیث کې نو هغه وسره ذکر کړی دی نمبر 1 الطلاق نمبر 2 الاتاق نمبر 3 النکاح دا که چرته چې نو هغه طلاق په غب شپ کې دی ورکړلو دا طلاق چې نو هغه واقع شولو
بیا چې نو د شوی دی. دویم ایتاق غلام چې دی نو هغه د یا وینځره تا ورته په ګپ کې ووایي چې ازادۍ دا ازاده شوله دا بیا پاتې کېږي نه. دریم ان نکاح نکاح چې دی نو هغه تا په ټوغه باندې وکړلو دا نکاح چې دی نو هغه وشو. لکه مثلا تاسو به اکثر چې نو هغه اورېدلي دا کمې ډرامې دي کې ډرامه ته ډرامه دا یي نه څه کوه ته ډرامه وایي. نو اوس په دغه ډرامې کې هلته کسان موجود دي کسان پکې چې نو هغه ناست او کله چې دغه اوس کسان ناست دي اوس په دغه کسانو په مخ کې چې کم نکاح وشولو ګواهان موجود شول که نه او په دې ګواهانو کې دوی چې نو ایجاب او قبول وکړلو دا نکاح چې نو هغه وشو. الله پیغمبر فرمای ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. لکه ارته غورلی چې دی نو هغه لیمه ده که څوک د هغې ورکړه یا په هغه که خیال مې کړه 95 کې و که 100 کې و په هغې کې چې نو هغه په کراچۍ د هغې دس شوی ولو نو په هغې کې هم په هغه ډرامو نو بیا حضرات چې دی نو هغه فقهاء کرام د هغوی دا مسله ذکر کړه نو هغه ډرامو هغه انکران او د هغوی په سراله پوره بحث او قصې او دی ورسره جوړ کړي هغې دا د صریح حکم دی. دغه ځای کې چې نو هغه موجود کسان ناست دي او دغه کسان ګواه نه او ګواه صرف سیمان چې دی نو هغه معتبر دی نور د هغه چې دی نو قصو ته ضرورت نشته. نو ځکه د الله پیغمبر حضرت ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ تفسیر وکړو چې هغه وایي چې ثلاث نه ولا تتخذوا آیات الله هزوا د الله آیاتونه په مذاق سره نه دې کې کتاب مذاق وکړو نو هم رښتیا دي او که رښتیا دي اووې نو هم یې دقه رښتیا دي. نو که نکاح د دغه شانتې په ډرامه کې وشو په ګپ شپ کې چې نو هغې وشولو هسې چې نو کالج وغیره کې ناست دي پارک کې چې نو هغه ناست دي او 3 کسان کسان چې دی نو هغې خواته نور دي او دی یو بل ته ووایي چې ما قبوله کړې هغه ما قبوله کړې دا چې نو ایجاب قبول یې وکړلو ته نو هغه نکاح واقع شو. ځکه دا یاد ساتئ بغیر د مهر نه نکاح کېږي او د دغه صورت کې بیا مهر مثل چې دی نو هغه لازم راځي. نو ځکه الله وی تاسو زما آیاتونه په ټوغو سره ونیسئ دې سره ټوغې مه کوئ. واذکروا نعمت الله علیکم الله وی دا ټول احسانات د باندې ما کړي دي نو زما د هر نعمت چې دی نو هغه شکر ادا کوئ دا یاد کوي یادې به څنګه چې ته شکر ادا کوي. بیا د الله نعمتونه نو د الله دومره نعمتونه دي الله په خپل وی لا تحصوها دومره انعامات او احسانات مې د باندې کړي چې تاسو زما نعمت د سره چې نو شمارلی نشي نو چې شمار کې تو نشي رایستی شکر به د کم طرف ادا کوي. او بیا غالبا موږ بیان کې ویلو حضرت داود علیه السلام چې نو هغه وی الله زه ستا شکر چې نو هغه څنګه ادا کوم ځکه ستا شکر چې زه ادا کوم او زه دا وایم یا الله ستا شکر دی نو په دغه لفظ شکر الحمدلله باندې زه یو سا راکاږم او یو سا چې نو هغه بهر ته راوباسم نو الحمد مې یو پیرو مې شکر دې مې یو ځل وي او په دې وخت کې 2 احسان چې دی نو هغه تا وکړه که دا سا دننه انخته وي جو مونږ وایي هټ اټیک شولو که دا سا بهر پاتې شوی وي مونږ وایي هټ اټیک شو. نو په دغه صورت کې خو بیا ستا احسان دی نو زه ستا د نعمت شکر چې نو هغه نشم ادا کولی. نو ځکه الله وایي واذکروا نعمت الله نو انسان وګوري روحاني نعمتونه جسمانی نعمتونه ظاهري چې نو هغه نعمتونه باطني چې نو هغه نعمتونه اولاد په صورت کې نعمتونه د رزق په صورت کې نعمتونه جامه په اظهار کې نعمتونه څومره چې نو د الله انعامات او احسانات دي الله دې موږ ته شکر نصیب کړي. او بیا په دې ټولو کې لوی شکر چې نو هغه د الله جل جلاله هغه روحاني شکر دی روحاني انعام دی چې هغې ته ایمان ویلې کېږي او دغه ایمان تعلق قرآن سره که الله موږ ته دا کتاب نه وی رالیږلی خدای خبر چې موږ به څه کولو زموږ فطرت سره د دې دومره قصو چې نو هغه موږ هر سړی ته خپل باطن معلوم دی موږ څومره ګنده یو. نو دا د الله څومره لوی عظیم احسان دی چې موږ سره یو داسې قانون او دستور را لیږلی چې هغه زموږ په هر صورت کې نو هغه په هر وخت کې رهنمایي کوي. نو ځکه الله وایي واذکروا نعمت الله علیکم وما انزل علیکم من الکتاب او هغه د هغه نعمت چې موږ نازل کړی تاسو باندې د کتاب په صورت کې حکمت په صورت کې د الله د پیغمبر احادیث په صورت کې یعظکم به دې سره الله پاک تاسو ته نصیحت کوي واتقوا الله دا الله نه ویریږئ وعلموا او پوه شئ ان الله بكل شیء علیم الله په هر شي باندې پوه دی. نو ګویا چې نو هغه تقوا دا د زړه سره تعلق ساتي ځکه الله وی ان الله وعلموا پوه شئ ان الله بكل شیء علیم. حدیث مبارکه کې راځي دا مفهوم نه لري الله پیغمبر فرمای التقوا ها هنا تقوا چې نو هغه دلته زړه مبارک ته اشاره وکړه چې تقوا د هر انسان
اخلاص ایمان د هر انسان دا په زړه کې د هر سړی دی. اوس که یو سړی ظاهر ځان له ډېر چې دی نو هغه د متقي جوړ کړی، خو دننه عقیدې چې دی نو هغه یې فاسده ده، نو په دې باندې دی نشي خلاصېدی. نو گویا الله رب العزت چې دی نو هغه وی واعلموا ان الله بكل شيء عليم، الله په هر شي باندې پوه دی. یعنی تقوا یره د خدای دا د زړه سره تعلق ساتي، خپل زړه چې دی نو هغه د الله سره برابر کړي، الله په وحدانیت باندې راولي، د الله د احکاماتو د هغې قدر چې دی نو هغه په زړه کې پیدا کړي. دین اسلام چې دی نو هغه د زړه سره ولګوي، د زړه نه چې دی نو هغه ومنئ. الله دې موږ ته نصیب کړي. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ او هر کله چې طلاق ورکړئ تاسو ښځو ته، فبلغنا بیا هغه ورسیږي اجلهن خپل نیټې یعنې عدت ته، فامسکوهن نو بیا ساتئ هغوی بمعروف په ښې طریقې سره، او سرحوهن او یې پرېږدئ هغوی بمعروف د ښې طریقې دستور مطابقو، ولا تمسکوهن او مې ساروي هغوی ضرارا د تکلیف د رسولو دپاره، لتعددو چې تاسو سختي وکړئ، لتعددو چې تاسو زیاتې وکړئ. ومن یفعل ذلک او څوک چې وکړي داسې یعنې ظلم زیاتې وکړي، فقد ظلم نفسه نو بېشک هغه ظلم وکړو په خپل ځان. ولا تتخذوا او مه نیسئ تاسو آیات الله آیاتونه د الله هزوا پټو، واذکروا او یاد کړئ نعمت الله نعمتونه د الله علیکم په خپل ځانونو، وما او هغه انزل علیکم چې نازل کړی په تاسو باندې من الکتاب له کتاب نه، والحکمه او د حکمت د علم نه، یعظکم نصیحت کوي تاسو ته به په هغې سره. واتقوا الله ویریږئ د الله نه، واعلموا او پوه شئ ان الله چې بېشک الله پاک بکل شیء په هر څیز باندې علیم ښه پوه دی.